अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व सनदिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहल बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो इज़्ज़तमंदो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो हाजियानो स्पिंगिरो हमजोलो माशुमानो मुहिब्बीनो अशकानो टूलो तप अदब एहतराम बांदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी पिंजम म्याश जमादे ऊला नंद हगे शपगम औरज दा चे जमादी ऊला और द जुमाए मुबारकी अजीमा लोया बरकत वाला औरज दा इलाहल आलमीन दज़बुंग उस्तासो द हाजिरी वयल और इदल पखबल दरबार अजीम के कबूल और मंजूर का। साहिबानो पडेरा यो अहमा मौजू बांदे अर्ता इजहार ख्याल कोमा लंडे मुख्तसरे योचो खबरे बहवाला स्तासो कोड़ान दे पेशकोमा इंशाअल्लाह ताला ज़मा उम्मीद दे दखबल रबना चिज़मा पदगे खबरों बांधे ब इंशाअल्लाह तासो जहन और ज़ड़ा खलास शी और इंशाअल्लाह ताला ज़ड़ा और जहन बम पदे खबरों बांधे इंशाअल्लाह मुतमईन शी। कोशिश में दाई चे जुमा प जुमा बांधे स्तासो प यौ न यौ मसला बांधे पोह शे
او پاغه باندې تسلی او تشفی وشي اسلام وشي د عقاید د ستاسو د اعمالو دا زما یو کاوش او مهنت ته الہ العالمین دی مونږ لویل او ستاسو اوریدل قبول کا صاحبانو غوږ به ورته ږدئ پکار ده چې زما دا بیان نیمه ګنټه 35 منټ دا ختم شي پکار ده چې تاسو دا ټول بیان زدئ او په هغې باندې تاسو ته عمل او په هغې باندې په صحیح طریقه باندې تاسو خپل ځان پوهه کړئ زما دا امید دی تاسو نه زمونږ بنن انشاءالله موضوعي اول نه وخله تر اخر پورې همدغه یو موضوع به څنګه چې په هره هفته باندې په خاص موضوع باندې بیان کړي نن به زمونږ او ستاسو موضوعي دعا بعد صلاة الجنازه نن سبا په دې مسله باندې خلکو ډیر یو جنجالیا جوړ کړی دی چې د جنازې د مونځ نه پس دعا شتا او دعا نشتا او جائز دا او ناجائز دا او قرآن او احادیث مبارکہ کی ثابت دا او ثابت نہ دا خلقو په هر ځای کې یو تکلیف او یو انتشار جوړ کړی دی التبا په اهل خانه باندې تکلیف بئی څوک با وفات شوی او دلته به سره دوی په دې خبره باندې اړمي چې دعا وکړو دعا مکړو حل اسقاط وکړو حل اسقاط مکړو دا جائز دا او دا ناجائز دا او دا ډیره دا سه غیر مناسب خبره ده مونږ او تاسو به بیا هغه چې کوم اهل خانه وي هغه سره به ما او تا بیا د همدردۍ اظهار څه وکړو چې په دې کې ما او تا اخته یو چې دا جائز دا او دا ناجائز ده ولی انسان حق پټي دا یاد لرا قیامت په ورځ باندې چې یو عالم دین او مولا صاحب څومره جوابده دی کنه دومره یو امین انسان جوابده نه دی دا یاد لري څومره زیات با چې د قیامت په ورځ باندې د زمونږ په گریبان کې لاس اچولای کېږي کنه او دا علما او دا مولایان براکاږي دومره عوام الناس دومره ټینشن او دومره تکلیف نشته خو الا هغه علما چې هغه حق پرستی هغه د فرقې او د جماعت نه وتلی وي چې څه حق وي بلا ججک هغه په دلیل باندې په کتاب باندې په حواله باندې بیانوي دا هغه علما دي چې په دنیا کې با عزت وي په قبر کې با عزت وي او په ورځ د قیامت باندې بهم د الله په نس باندې ډېر لوی مرتبه ان شاء الله انسان ولی خپل فرقې ته وګوري ولی دا انسان به خدای پاک نه یریږي ته یو انسان ولی گمراه کې په دې کې تا ته څه شی ملاوږي زه لس کسان ما پسې زیات شو دروغ مې ورته ووي زه څه کوم په هغو لسو کسانو باندې چې په ورځ د قیامت باندې زما په اور کې اضافه جوړېږي څه پې کوم زه دا ټول خلق زما پرېږدي خو چې زما نه خپل رب او رسول الله راضي قسم دی دا زما دپاره کافي خبره څه پې کوو مونږ په خلکو باندې څه کوو دغه خلک هم رانیولي دي هغه اجي صاحب وانه وړي او دغه اجي صاحب وانه وړي د خپلو روپو غم دی ورسره بدترین خلک نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کی تحت ادیم السما لاندې د څرمنې
د اسمان نه، دا چې کومه د اسمان سرمن ښکاري دا شنه، شر الناس بدترین د خلکو. نبی علیہ السلام فرمائی العلماء دا هغه علماوی چې خلکو ته غلط سمت او طرف خایي. بدترین د خلکو، بدترین. دوی څه چې موږ به دې خبرو باندې خلاص شو. ولی کوي داسې؟ زه وایم چې زما یو 10 کسان زیات شي او هغه وایي چې زما یو 10 کسان. چا چې د کسانو خیال ساتلی قسم دی هغه حق نشي بیانولی، او چا چې د خلکو خیال نه دی ساتلی عمر له د حق پرست انسان ملګری کمی. مونږ الحمدلله د هیڅ چا پروا نه ده ساتلی. دا زه بار بار وایم، په میډیا باندې وایم، علی الاعلان یې وایم چې هر سړی به خپل کار کوي. مونږ تابع د رب یو، مونږ تابع د حدیثو د رسول الله یو، او مونږ تابع د خپل مذهب یو، او په دغه دریو باندې خک لک ولاړیو په دلیل باندې. دینه ما سوا کو څوک سوای او قرآن او حدیث او مذهب د امام اعظم ابو حنیفه سره برابری مونږ ته تسلیم دی چې هر څوک یې وایي. او که زمونږ خپل کس د قرآن او د حدیث او د مذهب په خلاف باندې خبره کا، اوس په دغه منبر باندې وایم چې مونږ هغه انسان نه د براءت اعلان دی. هغه زمونږ فرد نه دی، هغه په خپل کار کوي. نو په دې مسله باندې هم داسې کلیر پویومه چې بیا هم تاسو په زړه کې څه شک او شبهه راځي او زړورتیا نشئ کړی، هغه بس تاسو خبرې وي. آیا د جنازې نه پس په مړي باندې چې د جنازې صفونه څه کړي؟ مات کړي. صفونه به په شان ته د جنازې نه، صفونه به مات کړي. اخوا دی خدا مونږ تاسو وګورئ، چرتم مونږ داسې دعا نه ده کړې. تاسو ووایئ یو کس ماته اوچت شي چې هماغسې صفو کې ولیاړو او مونږ دعا کړي، چرتم نه کړې. خو بیا ورته یاما چې داسې مه کوئ، دا مکروه ده. صفونه مات کړئ، بیا په مړي باندې دعا وکړئ. بالکل د قرآن نم ثابت، د حدیث نم ثابت، د صحابو د اقوالو نم ثابت او د مذهب نم ثابت ده. لږ چا کې جرأتي او زما دا خبرې لږ واوري په سړو دماغو باندې. یو 3-4 خبرې په دې باندې ارته کوم. خبرې خو ډېرې دي، تاسو به هم زده نه کړئ او وخت به هم ډېر په لګي په هغې باندې. یو 3-4 خبرې بیا خو به انشاءالله تکړه یې که نه، زړور به یې. او دا خبرې موقع ده که دا هم زده کړې مانه نو چېرته یو مولا ته خو به یې کړی شئ که نه. او بس کاسې کېناستی او لاړی او رالی، بس یو مولانا صاحب و کافر مولا او کافرې خبرې یې وکړې. تاسو خو داسې یې بیا غوږ کېږدئ، غوږ کېږدئ زما دې خبرو ته. دا ستاسو د اصلاح دپاره زه دا خبرې کړم. ټولو نه اول صاحبانو یو کتاب دی، او دا خبرې خو زه په میډیا باندې کړم، دا به ځي داسې نه چې په او دا اواز به هم دا زموږ نه ارد ګرد ټول دغه خلک دا زما اواز به اوري. یو کتاب دی، د هغې نوم دی شرح العقائد، علامہ نجم الدین النصفی. کتاب در تخایم، صفحه در تخایم، نوم در تخایم، عبارت در توایم. ګوتې راواخله او ګوګل کې ورکړه او په خپله باندې وینا او ملا لې ویسه او تپوس ته وکړه بیا چې څه درته ووایي بیا ماله راشه، زه بیا هم ذمېدار یم. فرمایي والا خو نه یو که نه، چې پلارم فرمایي او که نیکم فرمایي د خلکو په شان ته. صاحب نوم دی امام نجم الدین النصفی. په دې مسله که نن هم په دې مسله ځان پوه کړو نو بس دا حق ادا شو. کله مړ دی؟ تیر کله دی؟ المتوفا 537 هجری، نن نا تقریبا 1000 کاله مخکې په 537 هجری کې وفات دی. کتاب نوم یې شرح العقائد، صاحب نوم دی امام نجم الدین
عمر ابن محمد ابن احمد النصفی رحمت الله تعالی علیه. او دا څنګه کتاب دی؟ دا کتاب څنګه دی؟ پټ پڅنا پر روی زمین باندې داسې مدرسه نشتا که د هر مکتب والا په مسلمانانو کې داسې مدرسه نشتا چې شرح العقائد کتاب په شپږم یا په اووم کال باندې علما طلباو ته وایي نه. په روی زمین باندې وابی، بریلی، دیوبندی، مودودی، ریونډي، رافضي، هر څوک چې نوم یا مدرسه دی دا کتاب به پکې او دینه بغیر چاته غلام نه ویل کېږي چې دا دی نی ویلای. نو داسې کتاب امام نجم الدین النصفی شرح العقائد المتوفى 537 هجری صفحه مرتخایمه. کله مکتبو پکې فرق نه چې چا سره یو مکتبي زما سره چې کوم نه داغي صفحه نمبر 122 د صفحه خبره مرته وکړه دا وګوره هغه څه لیکلي او په دې کې څه شی په دغه کتاب کې؟ په دې کتاب کې د اهل سنت و جماعت ټول عقاید یې پکې راجمع کړي دي چې څومره عقاید د اهل سنت و جماعت دغه نورو خلکو نه یادوم ټول په دې کې دي. او هر عالم دین یا ټکای په ټکای طالب علم توای خالی کال کې فرق دی یا څوک په شپږم کال یې څوک سخت لک څوک په اووم کال باندې. هغه څه لیکلي؟ هغه الفاظ مرتوایم هغه لیکلي دي وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقة الاحياء عنهم للاموات نفع لهم. دا یې لیکلي دي خو ماته څه پته نه لګي چې په دې عبارت باندې به څوک نه پوهېږي. نو دې څه وایي؟ وفي دعاء الاحياء او دعا د ژوندو خلکو للاموات مړو ته پس د جنازې نم او پس د دفن نم او لس کاله پسم دا یو خبرم پکې نشته چې ویلي چې الا بعد الجنازه مگر جنازې نه پس نه داسې پکې نشته. بس وفي دعاء الاحياء للاموات دعا د ژوندو خلکو مړو ته د جنازې نه پس د دفن نه پس لس کاله پس او شل کاله پس یو شو. وصدقة الاحياء للاموات او خیرات د ژوندو مړو لپاره دا خو عقاید لیکلی دي کنه دا خو عقایدو کتاب دی. دا څه شی دی؟ نفع لهم دا دواړه شیونه د ژوندو انسانانو مړو له فایده ورکوي. دا بریلیانو لیکلی داسې به یې څه به یې چې د پکې څه خبره نه لیکلی بس دومره الفاظ دي او دا یې مقصد دی چې چا لاس اوچت که دعا یې وکړه پس د جنازې نه پس د دفن نه لس کاله پس شل کاله پس دا پکې نشته. او صدقه د ژوندو مړو لپاره نفع لهم په دې کې نفع لهم دوی لپاره مړو ته دعام نفع رسوي پس د جنازې نه پس د دفن نه لس کاله پس او شل کاله پس. او چا چې خیرات او صدقه پسې وکړه د خپل وس مطابق د 100 روپو نه واخله تر کروڑ ارب روپو پورې هغه مطابق رب لا یزال هغه مړي ته ژوندي طرف نه فایده ملاوي. شرح العقائد دا شو یو خبره. دویم لمبر خبره باندې لګزان پوي کړی لګ اسانو الفاظو باندې ارتکاوما تکلیف معاف. ګورئ دا ټول علما په دې باندې پويږي خوایا نه چولې نه وای دا پته ماته نشته. علامه شامی لوی فقيه لوی صاحب په مشرق او په مغرب کې خلک پیژني. فتاوى شامی حاشیہ ابن عابدین امرتویل کگی شامی مرتویل کگی. کتاب المبسوط علامہ سرخسی رحمت اللہ په مشرق او په مغرب کې خلق پیژني. یو کتاب المبسوط ته امام محمد سے یو کتاب المبسوط ته علامہ سرخسی دا دوی مبسوطین
دو دی په یو نوم باندې. یو د امام محمد صاحب دی هغه نه یادوم، علامه سرخسی رحمت الله تعالی علیه چې کوم کتاب دی کتاب المبسوط، فتاوی شامی، حاشیه ابن عابدین، علامه ابن حجر اسقلانی یو شرح فتح الباری شرح بخاری دی شو درې، او څلورم نمبر یو لوی فقيه محدث علامه ابن نجیم المصری کله مړ شوی المتوفى 970 هجری، هغه یو کتاب دی کتاب الاشباح والنظائر. دا هغه مستنمونه خروار مارته وي ځکه چې که زه شروع شم نو بیا به ټول کتابونو نامې ارته اخلم. دا داسې کتابونه دي صاحبانو دا چې باندې دا د قیدوالو یا هغه کتابونه نه دي. دغو خلکو خاورو ته خلک سلوټ کا، دا داسې خلک مارته یاد کړه. د امت معتبر خلک چې کلم اوچتوي او په بخاري باندې شرح لیکي، علامه ابن حجر اسقلانی چې دیوبندی مرته سلوټ کا او بریلی مرته سلوټ کا او وابی مرته سلوټ کا او هر یو ورته سلوټ کا. علامه ابن نجیم الاشباح والنظائر کې دا کومه خبره چې زار تکوما دغه څلور کتابونه مارته وي، باقي کې یو خبره لیکلې ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه. دی خبره باندې لګزان پوي کړي خدا مسله یو خبره خو مارته وکړه هغه به پوي شوی دا دویمه څلور خبرې ارته کوم بس دوه نورې بیا خپل خبرې ختموم. اصل دا یاد لره، اصل په اشیاءو کې اباحت دی. دا خو شو الفاظ د دې مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې دوی لیکلي دي سره د نورو ګڼ شمېر علماو چې اول هر شی حلال دی، چې حرام ورته وایي نو دلیل به پیش کړي. هر یو څیز څه دی؟ هر یو څیز دا قانون دی د دین، دا قانون دی د دین، دا قانون دی د شریعت چې اول هر یو څیز حلال دی، هر څیز حلال دی. خو چې حرام ورته وایي د حرمت لپاره به څه وایي؟ دلیل به وایي. دروح حرام دی دلیل پشتا، سود حرام دی دلیل پشتا، زنا حرام دا دلیل پشتا، قرآن نا قتل حرام دی دلیل پشتا، وغیرہ وغیرہ چې کوم 52 کبائر دی، کبائر غټ ګناهونه ټوټلی 52 کبائر دی، په ټولو باندې دلیل شته یا قرآن نا یا حدیث نا. نو ګوره خدای پاک چې کوم شای حراماوه هغې دپاره څه ووي؟ هغې دپاره یې دلیل وي. هر یو څیز حلال دی. اصل په اشیاو کې څه دی؟ حلت. چې حراموي فتوه په لګي چې دا حرام دی یا مکروه دی یا ناروا دی، هغې دپاره به دلیل پیش کړي، یا قرآن یا حدیث. دا د ټول امت قانون دی، دا زما نه، د ټول امت قانون دی. دا او واورئ چې څومره ذخیره، څومره زه یو طالب علم یم، الف نه واخله یا پورې په ذمهدارۍ ورته وایم، ای نه واخله تر زد پورې، ایک نه واخله تر 100 پورې، چې څومره ذخیره د احادیثو ده، څومره کتب دي، څومره په لکاو احادیث دي، په نیم حدیث کې به دا خبره ثابت نه کا او نه چرته راغلی ده چې رسول الله مبارک یا صحابي ویلي چې پس د جنازې نه دعا نشته. وقت قیامت تک، افتنه قیامت مازیګر پورې په دومره ذخیره د احادیثو کې یو کلمه راته وښیي، یو کلمه نشتا په خوله نه په خوله نه ښایي بیا دلیل قرآن حدیث رسول الله ویلي. ته وایې چې وښایه شته، زار ته په خوله نه وایم، زار ته کم از کم یو دوه حدیث وایم چې رسول الله ویلي په خوله باندې چې مړي پسې دعا وکړئ. که درته ومې نه وي حواله مې در نه کړه بیا راته ووایه. تراته یو حدیث خو پرېږده، دوه خو پرېږده، میډیا باندې به دا خبره ځي قیامت مازدیګر پورې په غونډو آیاتونو کې او په ټوله ذخیره د احادیثو کې نیم آیات یو ټکی یا نیم ټکی یا یو ټکی د حدیث کلمه راته وښایه، زه به یې پرېږدم. بس
ستا په خوله پرېږدم ولې پرېږدم ستا په خوله ته څوک یې چې زه ستا په خوله باندې پرېږدم زما شارع علیه السلام خو نبي علیه السلام صحابه دي وښایه که نه یار چېرته خو به صحابي ویلي څله په صحابو کې مړي نه شوي په تابعینو کې نه دي شوي که هغه داسې ژوندي ډایرک اسمان ته خیږي زه درته ښایم صحابي قول به هم درته وښایم بیا یې وګوره حدیث به هم درته وښایم بیا یې وګوره تیره ته نشي ښودی دا ما ته پته زما په دې باندې زما دا 30 کاله چې کوم تېر کړي هسې خو نه دي تېر کړي نو دې وجې نه اوس دوی به وایي چې دا چا ویلي چې اول هر شی حلال دی او حرمت دپاره بې دلیل ګوري دا مې قرآن هم ویلي دي او دا مې حدیث هم ویلي دا واخله آیات هم درته وایم او دا واخله حدیث هم درته وایم قرآن تاسو هم په دې خبرو باندې پوهېږئ که نه زه یو مسله درته بیانوم پوهیوم هم قرآن کریم کې الله تعالی څه فرمایي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دا آیات تے اللہ سے فرمائی اے کافرانو دروغ اوائے او بیا څور توائے چه دا حلال دی او دا حرام دی اے کافرانو ستاسو پخلو باندې حلال حلال کیگی نا حرام حرام کیگی نا څوک چې حلال ته حلال وای دلیل به پیش کړي څوک چې حرام ته حرام وای دلیل به پیش کړي رستو الله څه فرمای کوم یو انسان چې حلال ته حرام وي حرام ته حلال وي دلیل یې پیش نک دا څوک دی دا هغه کسان دي چې په الله باندې نعوذ بالله دروغ تړي الله فرمای او چې څوک دروغ یې په الله باندې لا یفلحون هغه کامیابېدای نشي نو چا په خوله باندې هذا الله فرمایي که تاسو وي چې هذا حلال و هذا حرام شي به نه الله به وایي چې حلال او حرام او دا اختیار یې چاله ورکړی مصطفی علیه الصلاة والسلام له وښایه خلک وایي هذا غزه او هذا میده وښایه لس کرت پیدا شي نشي خدای مطمئن اوسئ صاحبانو مطمئن اوسئ ځکه اصل په اشیاو کې څه دی حلت چې حرام ورته وایي پیش کوي یو دلیل ولی امت کې تاسو انتشار جوړوي او د دعات څومره فضایل دي څومره فضایل یې دي دویم نمبر حدیث واورئ چې اول هر یو شی حلال دی حرمت دپاره به دلیل وایي خوله نه پلانکی مولا او ډینګی مولا نه قرآن او حدیث یا د صحابو اجماع چې ټول صحابه را جمع شوي اجماع د امت ویښایه حدیث ته ګورئ دا حدیث چرته دی امام الدارقطنی امام دارقطنی محدث دی هغه په کتاب کې دا حدیث موجود دی او مشهور کتاب مشکات شریف چې په هر مدرسه کې پڑھاوږي په اوم کال باندې په مشکات شریف کې دا حدیث مبارک موجود دی چانه روایت دی ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ یو لفظ یہ ذمہ دار ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ هغه مبارک سے فرمایي حدیث الفاظ ارتوایم أغوي إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه مشكات أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرمائی ابو ثعلبہ نبی علیہ السلام ویچ فرمائی فرمائی ان اللہ عز وجل بے شک اللہ تعالیٰ چھ عزت والا رہے جلال والا رہے فرض فرائض فرائض یا فرض شیان یا پتا سو باندے لازم کڑی دی کہ نہیں دی کڑی فلا تضيعوها ازما امتیانو گور چی ارنزایا نشی دا فرائض نہیں فرائض دا ارنزایا
نشي. بیا څه فرمای وحرم حرمات او حرام کړي دي څه شیان یا حرام کړي دي فلا تنتهکوها ګوره چې حرام او شیان لور نشي ګوره چې ټچ نه کړی. نو کو وس دعا بعد صلات جنازه حرام وای موجود به وای که موجود به نه وای تاسو ته یم وای به کوي به نه وای به رسول الله فرمای وحرم حرمات بعض شیان الله حرام کړی دي او خایا کوم ځای کې حرام کړی دی پس ته جنازې مونږ نه دعا مړي د پاره. او بیا څه فرمای وحد حدودا فلا تعتدوها درېمه ټوکړه او وی چې خدای پاک د هر شي پاره خپل حد مقرر کړی دی هر شي خپل حد دی. رسول الله فرمای فلا تعتدوها اغه نه تجاوز مکړی. د شودري څلورم نمبر سی کمال یې کړی. څلورم نمبر فرمای نبی علیہ السلام وسکت عن اشیاء من غیر نسیان او چې خدای پاک جل جلاله بعض شیانو نه خاموش پاتې شوی. دی جمله باندې تاسو پوهیږئ بعض شیانو نه خاموش پاتې شوی نه ورته حلال ویلي نه ورته حرام ویلي دي د څه ویل کېږي اباحت مباح جائز. او څنګه خدای پاک نه هیر شوی نه 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 رسول الله فرمای من غیر نسیان بغیر د هیر نه دا نه چې کوم دي دا بعض شیان الله تعالی نه هیرو نه الله تعالی ته یادو خو خدای پاک جل جلاله بعض شیانو نه خاموش پاتې شوی دی. نو چې کوم شیانو نه خاموش پاتې شوی څه مطلب څه حکم یې نه په لګولای چې یا وکړه او یا مکړه بس کني کړم ټیک دا او کړیم ټیک دا ځکه چې یو شایم نه ویلای دوارم صحیح دي کني کېم صحیح دا او کېم صحیح دا. رسول الله څه فرمایي فلا تبحثوا عنها په دغه شیانو کې ګوره بحث مباحثه مکړئ او خلق کوم دغه شیانو کې څه بحث مباحثه کا. نو بعض شیان داسیم دی په حدیث کې چې هغه الله جل جلاله داسې پرې خو دي. دا حدیث دی د مشکات د دارقطنی ابو ثعلبه الخشنی رضی الله عنه ای روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک. اوس په دعا بعد الجنازه باندې الله جل جلاله خو شیان حرام کړی دي بس هغه حرمت والا شیانو کې نشي خودای. او ګوره چې په دې باندې هم دوکه نه کا چې حضور علیه السلام نه دا کړی دوی داسې یې کړی راځي ته یو حدیث وایم یا صحابه نه دا کړی دا یاد لره دا قانون نه دی د دین چې کوم شی رسول الله مبارک نی کړی دا دلیل د دې خبرې نه دی چې دا نشته. چې کوم شی صحابي نی کړی دا دلیل د دې خبرې نه دی. ګوره هیڅ کلم چې دا شی نشته شی به هغه نی چې رسول الله مبارک په خوله باندې ما او تا منع کړي وو شی به هغه نی چې صحابي ما او تا په خوله باندې منع کړي وو منع به راته ښایي منع ځکه داسې ډېر شیان دي چې حضور مبارک نه دی کړی صحابو نه دی کړی هغه په دغه ټولو خلکو کې موجود دي د سینکړو تعداد نه زیات دلیل د هغې ول ورکولی شو. منع به راته ښایي منع قولي قول حدیث به راته ښایي قیامت مازدیګر به راشي قسم دی که ویښي یعنې قسم به درته وکړه که نیم حدیث وښي. نو دی وجه نه اول هر شی حلال دی دا هغه د حرمت تباره به څه ګوري دلیل به وایي. ته چې وایي چې دا مکروه دی دلیل ته چې وایي چې دا ناروا دی دلیل په خوله نه ته چې وایي چې دا جایز دی دلیل اله به دا سیز وي یا اله به دا سیز نه وي. اوس راشئ یو حدیث درته وایم چې موږ سره خو شته خدای کنه او عجیبه خبره دا ده چې د دوی زمونږ نه دی الحمدلله موږ ورسره هیڅ تعلق نشته سر یې ګورم نه بذات خود ځار ته خپل ځان یادوم موږ په نیز باندې بالکل نه معیار دی نه ګورو نه موږ څه توجه ولو خپل کار وکړي خو د دوی امام دی او تاسو به نوم اورېدلی امام البانی بس چې کوم حدیث ته امام البانی صحیح ویلی کنه بس دوی ایمان پر وړی دی بس دا صحیح حدیث دی. او چې کوم حدیث ته امام البانی صحیح نه ویلی قسم دی که بخاری مسلم ورته صحیح ویم دوی چې نه دا صحیح نه دی. امام البانی خو بخاری نه زیات پوهیږي کنه زمونږ په نس باندې هیڅ شی نه دی خپل کار وکړي.
خو دوی د وجه نه ارته بیانوم قسم دې دا کوم حدیث چې زار ته بیانوم روایت له نت کې ورکړی زیرت الفاظم وایما لاندې ور سره لیکلي دي چې اسناده حسن سند دغه حدیث بالکل صحیح دی عند الامام الالبانی پنځ د امام البانی باندې ک نور سره دا زی ذمہ دار دا کوم حدیث چې زوایم مونږ په نس باندې خو اصل صحیح دی د دوی په نس باندې صحیح دی ولی صحیح دی ځکه چې امام البانی ورته صحیح ویلی دي دوی چې صحیح دی کني واضحلی کداغه حدیث نه لاندې امام البانی دا الفاظ نو لیکلي چې دا حدیث حسن دی حسن یعنی خدای په اعتبار د سند سره څه خبره پکې نشتا نو بیا دا ماته وایي چې تا په امام البانی باندې تهمت لګولای هغه حدیث سره هغه حدیث دا دی او چا ذکر کړه دی چا ذکر کړه په صحیح ستو کې پشپغو مشهورو د احادیثو کتابونو کې صحیح سته خو پیژنې کنه شپږ صحیح کتابونه د احادیثو بخاری مسلم ترمذی څلورم نمبر ابو داود او نسائی ابن ماجه مخفز مکا روی په زمین باندې چې مدرسه د پښ اخیری کال باندې دا شپږ کتابه علما طلباء ته پڑھاوي بې د دین انسان مولا شیخ الحدیث کې دی نشي په هغه کې ابو داود روچت کا جلد نمبر 2 روچت کا دا حدیث په ابو داود کې موجود او نمبر یم در تخایم نت کې ورکړه 3199 دا حدیث نمبر دی لګ دا سے بهر کله کور ته خیر دی لګي سرچ کړئ اسی 3199 ابو داود په صحیح ستو کې اور راوی څوک دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه الفاظ مرتبه نور څوک نور خو انسان څه نشي کولای بس زړور شي خپل پوخانای دین راټینګ کړي قسم دې د دین غلدي دوی له خدای پاک دومره جرأت نه ورکړي چې فرقه پری او حق بیان کړي الحمدلله غمونږ چې فرقې مبريخي خپل کار وکي ورڅم بریخي حق تابع او حق بیانو کو څوک په خوشحالي کې یو ځل د په خوشاله شي او که خفقيږي یو لز ځل د په خپل خپل کار وکي حدیث الفاظ دي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ابا هريره فرمای دي د ویلکږي حدیث مرفوع ما اوریدلی دي پیغمبر علیہ السلام نه په خپل غوګونو باندې یقول چې پیغمبر علیہ السلام او فرمایل اذا صليتم کله چې تاسو مونږ د جنازه وکړي على الميت په مړي باندې پس هغه نه سلام وګرځي فاخلصوا له الدعاء اگر پارا مزید نوری دعاګانی وغړي نبی علیہ السلام صریح حدیث فاخلصوا له الدعاء تاسو اخلاص وکړئ کوشش وکړئ د غمړي لپاره په دعا کې پس اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو په مړي باندې جنازه وکړئ صفونه مات کړئ او دا صفونه ماتول ځکه پکار دي چې تکرار راځي په منځ د جنازه کې ځکه چې منځ د جنازه سره دعا ده نو تکرار راځي په دعا کې صفونه مات کړئ دا غي نه پس چې کوم د صاحبانو بیا مړي پاره څو کړئ نبی علیہ السلام فرمایي فاخلصوا اخلاص زیاتواله شغل مړي د پاره په دعا کې وکړي چې ستا په دعا باندې مړي ته څو ورسي فائدہ ورته ورسي رواه ابو داود ورواه مشکات په نورو کې هم ډیرو کې شته وخت کمی د وجه او دا پسې حدیث ارتوایما خوند پکې خوند دی او حواله ده او دا حدیث ما تلقه متوجه شي ګوره دا وخت انسان تکله کله ملاوي هر ټیم خدا سینی کنه نو دی وجه خپل ځان اصلاح وکړي پرمای والا ځان مو جوړوي دا کوم حدیث چې زار توایما یو خدا شو په دې حدیث کې سره نه خبرو ته ضرورت شته نه واضح حدیث ته خبره ختمه امام البانی ورتسبیلی حسن صحیح دی خالی تبعی چې خنو دوی اصل نه منی تاسو پزره کې بدای بحث ډیر دی کنه دوی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو منځ د جنازې کوي په مړی باندې نو تاسو په دعا کې اخلاص وکړئ وی چې دینه مراد عمدغه منځ د جنازې وي دا موږ د جنازه کې مونږ دعا نه وایو دعا وشه دا تر مراد دی حالان کې کاش چې تاسو په عربی ګرامر باندې لګ پوي دی کنه او ویله بزی او جواب ورکړم چې اذا چکم دی اذا دا شرط او فا جزائیه دا په دې به علما پوي شي
او کاش چې دوی ته پته وي چې جزا دا مغایری د شرط نه، شرط ځان لشي او جزا دا ځان لشي. اذا صلیتم علی المیت دا ځان لشي دی، فاخلصوا له الدعاء دا ځان لشي دی. خو کاش چې دوی په دې باندې پوهیدای. الله په قرآن کې فرمایي فاذا قضیتم الصلاة نو فانتشروا، کله چې تاسو مونږ پوره کړئ نو خواره واره شئ. نو تاسو راته وایي په مونږ کې خواره واره شو که مونږ نه پس خواره واره شو؟ دغه حدیث او دغه آیات یو شی دی بس، چې دینه مراد په هغه مونځ کې دعا ده. ګوره دومره خیانت کوي، دومره بدبخته مړی هغه دی چې دغو غریبانانو لاس نه لاندې راشي. قسم دی چې مونږ علماو مخې ته پروت دي چې خدای یې بخي، ته ورته دعا کړې او زه ورته دعا کړم او مړی به نور څه شی مونږ نه وغواړي. نو دا حدیث خبرې ډېرې دي، بس تاسو دپاره یو حدیث بل وایم بیا خبرې ختموم. دا اخرنی حدیث دی. اوس ګورئ خالي دا حدیث چا ذکر کړی دی؟ ټولو نه اول علامه ابن الاسیر کتاب نوم واورئ، اسد الغابه فی معرفت الصحابه. 8000 صحابو احادیث او تذکرہ ده پکې. دویم نمبر دا حدیث چا ذکر کړی؟ علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه کتاب نوم الاصابه فی تمییز الصحابه. دا حدیث چا ذکر کړی دی؟ سبل الهدى والرشاد امام صالحی رحمت الله تعالی علیه. دا حدیث چا ذکر کړی؟ صاحب د کنز العمال امام متقی الهندی رحمت الله تعالی علیه. دا حدیث چا ذکر کړی؟ په مجمع الزوائد کې علامه حیثمی رحمت الله تعالی علیه. دا حدیث چا ذکر کړی؟ امام طبرانی په معجم کبیر کې، امام طبرانی په معجم اوسط کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. علی ذا القیاس ډېرې حوالې زور کولی شم. دا حدیث واورئ. حدیث څنګه دی؟ یو خوندور حدیث دی او یو د جنازې نه پس په دعا باندې دلالت کوي. حدیث داسې دی، یو صحابي دی، دا اغي نوم دی طلحه ابن برا الانصاری رضی الله عنه. دا یو صحابي او دا بالکل هلکو ځوان نو عمر چې څه ته ویل کېږي، هلک 12-13 سالو چې څنګه حضور مبارک طلحه ابن برا چې څنګه حضور مبارک په اول نظر باندې ولید، څنګه چې ولید ډایرکټ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پورې کلک ونخت، چې څنګه ولید کلک پورې ونخت ډایرکټ داسې یلصق په حدیث کې دی ټینګ ور پورې ونخت. او څه فرمایي نبی علیہ السلام ته؟ مرنی یا رسول الله مبارک ما ته څه وکړه؟ ما ته حکم وکړه چې د کوم یو شي حکم ستا خوښي بس ما ته څه ووایه چې زه کوم که نه ځه. او څه ورته فرمایي؟ ولا اعصي لك امرا یا رسول الله د ستا د حکم نافرماني به زه نه کوم. وکړه راته، یعنی چې څه شي حکم کړی راته ویې کړه، امتحان مه واخله. او چې ویلې ډایرکټ پورې ونخته چې دا مخ د دروغجن انسان نشي کېدی. او څه ورته فرمایي چې وکړه راته حکم، چې څه حکم را؟ نبی علیہ السلام ورسره خوشطبي کړه. ها څه ورته فرمایي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل اذهب فقتل اباکا، لاړ شو خپل پلار قتل کړه. سخت شی دی که نه؟ لاړ شه، ما خبره مني، ښځه لاړ شه پلار قتل کړه. صحابه کرام فرمایي بس فخرج مولیا، نبی علیہ السلام یې پرېښوده په منډه باندې لاړ چې ګوره چې زه یې قتلوم که نه. نبی علیہ السلام ورته آواز وکړه دلته راشه، دلته راشه. ورته حضور مبارک څه فرمایي؟ ورته فرمایي فإني لم أبعث قطيعة الرحم، زدی پاره نه مراغلی چې زه رشتې کټ کړم، زدی د پاره راغلی یم چې پلار او زوی سره ملاو کړم. ورته فرمایي دلته راشه. ما صرف معلومول نو ستا ډېر په جذبه کې وي چې حکم راته وکړه چې څه راته وایي زه یې منم. نو پلار ډېر سخت شی دی، نو ما ورته وایي چې اذهب فقتل اباکا، لاړ شو پلار ووژنه. بس نه منډه کړه. بیا د هغې نه پس د ده نوم دی طلحه ابن برا. نبی علیہ السلام په ډېر ګران دی یو ځل بیمار شو. دا څومره کتابونه چې مارته وي دغو ټولو لیکلي دي او دا خلکو ته بیان کړي چې کله بیمار شو پیغمبر علیہ السلام مبارک یا عیادت لراغی، بیمار پرسیله. و چې کله حضور مبارک راغی کنه نو دی په حالت د بهوشۍ کې و، بهوشي پر راغلی و. حضور مبارک یې سر ته کېناست. حضور مبارک فرمایل چې ما خیال چې دی پاتې کېدو والا نه دی.
مشکل ده چې دته فاقه او صحت حاصل شي خو چې کله وفات شي ما ته بیا خامخا ووایي چې زه په هغه باندې څه وکړم جنازه. دا شپه وه دی مبارک حضور علیه السلام مبارک لاړ دلته دی په هوش کې راغی. څنګه چې هوش کې راغی صحابه کرام فرمایي چې اول پوښتنې دا وکړه چې رسول الله مبارک ما عیادت له راغلو وی چې مونږ ورته وی چې آو راغلو وی چې څه وی وی چې وی فرمایل چې بس بیا ماته ووایې شارټ کټ وی چې دور تو فرمایل طلحه خپل کور خلکو ته چې خدا سي کار دی ما ته خپل ځان ښکاری چې کېدې شي زپاتې نشم. نو تاسو داسې کار وکړئ چې جنازه په ما باندې یو عام صحابي وکړئ پیغمبر علیه السلام مبارک له تکلیف مور کوي. شپه ده ځکه صحابه کرامو خو به مړه شپې دفن کاوه. شپه ده په منځ کې یهودیان دي تکلیف به ورته ورسوي ځناور مناور دي بس رسول الله مبارک له تکلیف مور کوي مور ته بس ما باندې جنازه وکړي دفن مکړي سحر رسول الله ته وایي خو دوه خبرې صرف ورته وکړي چې صرف دا دوه خبرې زما اور سوا. اول نمبر یوم سلام په وایا چې طلحه ابن برا سلام وایي او دویم نمبر کینه پرې خیر دی. دویم نمبر شری دا سړی یو چت کې یو کس یې کړی خیر دی آرام باندې. سبحان الله نعره تکبیر نعره رسالت تاجدار ختم نبوت. خیر دا کسان یا دو کس اوچت کې دا سیټ لیوي سي ما ته متوجه شي تاسو دا د خپل کیفیت ته نو دی وجنا زما څه پیوایا زما سلام پیوایا او بیا څوای دویم نمبر دا خبر واوري سلام نفس ورته وایا چې طلحه زخه په خاورو کې زخه په قبر کې ورته وایا چې رسول الله مبارک طلحه د پاره الله نه څو غاړه الله نه دعا وغواړه. او ماغه خبره وشوه د مبارک وفات شو جنازه پی وشوا رسول الله مبارک تی اونوی شپیش پی دفن کا شکل سبعی سحر منزلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی سلام یا اگرزاو صحابو نیا اول تپوس د طلحه ابن براو کا اول تپوس طلحه ابن برا سہالت تی څنګه دی صحابو ته فرمایا یا رسول الله غشپی وفات شوی دی هغه باندې موږ جنازه کړی دا یا رسول الله مبارک هغه موږ دفن کړی دی ورته فرمایي ماتم ولی ونوي یا رسول الله طلحه سی بوئی چې مور توای او دی وجنا چې پلیار کې ورته تکلیف ملاوي شي حضور مبارکه خوب به خراب شي عبادت به خراب شي تکلیف ورته ملاوي شي بس ما سلام ورته وایي سلام نه پس ورته وایي چې طلحه ابن برات دعا وکړه بس دا کافی ده. صحابه ته فرمایي چې ما دا طلحه سیب قبر لبوزي اوس ګورئ حدیث الفاظ دادي چې طلحه سیب قبر للاړ دلته دوی وایي چې دا خې د دفن نه پس کړي دفن نه پس خې چې مونږ هم منو دفن نه پس نه ما حدیث په پسلګاو روایت باندې دا حدیث راغلی ما خو یو څو کتابونه ارته وي قبر لی بوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طلحه سیب په قبر باندې صفونه جوړ کړه صفونه خلک دعا لپاره جوړي کومز د جنازې لپاره جوړي صفونه حدیث صراحت الفاظ دادي چې صفونه یې جوړ کړه چې کله صفونه جوړ کړه منځ د جنازې اوخه دا دعا د منځ د جنازې نه پستا فرفع يديه پیغمبر علیہ السلام لاس اوچت کړه صحابه ور سره لاس اوچت کړه سیو فرمایل اللهم الق طلحه وانت تضحك اليه ويضحك اليك خدای پاکا طلحه مبارک سره په داسې حال کې ملاو شه چې طلحه تا ته خاندي او ته طلحه ته خاندي دا دعا پس ته جنازې نه پیغمبر علیہ السلام په لاس پورته کولو باندې کړي. اوس د دوی محدث وخت پوره دی بس وخت پوره دی زما د دوی محدث صرف خبره کړم شاه انور شاه کشمیری روخله انوار الباری دا یا شرح لیکلی دا شاه لیکلی سید محمد انور شاه کشمیری دیوبندی رحمت الله تعالی علیه زب خیر د دعا مرته وکړم الله دې ارس معاف کا اگر شرح روخله انوار الباری
دا حدیث چې دا کوم مارته وي دین لاندې څه لیکلي دا خو دیوبندي لیکلي شان ورشا کشمیری لیکلي دی حدیث نه لاندې لیکلي وی چې دی حدیث نه دا ثابت شو چې په لاس اوچتولو باندې جو دعا جنازې نه پس دعا کړل په دې کې هیڅ حرج نشته دا د رسول الله طریقم دا او دا د صحابو طریقم دا شان ورشا کشمیری لیکلي دغه حدیث نه لاندې په انوار الباری کې اوه مفتی فرید صاحب خو پیژنې کړه دا ټوله دنیا هغه یو فتاوی لیکلې ده فتاوی فریدیه وی ګوره یو بل نوم یې مده فتاوا دیوبند پاکستان دو نمونه دي خو بل نوم یې فتاوا فریدیه جلد نمبر 6 یا 7 په چاپینګ کې فرق راتلی شي اخ کې وګوره مفتی فرید صاحب نه پوښتنه شوی سوال جنازې نه پس دعا دا پکار ده کنه مړی ته فایده رسي کنه رسي جواب یا تاسو په خپلم بیا وګورئ جواب پس ته جنازې نه مړی د پاره په دعا کې هیڅ حرج نشتا بلکې مړی ته په دې باندې فایده ملوږي وګورئ تاسو خپل فتاوا فریدیه وګورئ کدا خبره پکې نه وزي ذمہ دار دا د مشرانو عقیده وي او وسته کمړی د پاره دغه مړی له نور ورکول شي شو نور بوله ورکړو چې یا دا یو دوام تروبا سي دا یو دوام تروبا سي دا خو اسم د بنگړو بار دی یو لتاول ورکړه بس بل لتاول ورکړه هیڅ پکې نه دا یو دعا پاتې بس کدا دم ترویز ته کیسه ختم کړه بیا زوی بشرته د مور قبر ل بیا نه راځي ولی چې زما اوس مور قبر لزو شي بارزو تصویرات ور سره وباسو په دعا لزو بس دعا خو نشته بیا به نه ورزو سړی چې د پلار قبر ل راځي بس بیا به څوک نه راځي ولی مونږ خو دعا د پاره راځو بس بیا به نه راځو ډېر غټه کیسه خرابږي وخلکو مسلمانانو دا څومره خبرې مارته وکړي څومره دلایل مارته وي یو لفظ مارته بیان کړ د صحابو طریقہ د رسول الله طریقہ قسم دې کچا پروا وساتئ تاسو می ساتئ مړی چې مرشي تلاوت هم پسې وکړي رسی پسې دعا مرته وکړي دومره فضایل د دعا دي چې لس هفتې په دغه منبر باندې په هغه فضایل باندې زما غوندې کس تیرولې شي لس هفتې تقریر ته پکړای شم په هغه فضایل باندې دومره ډیر دي دعا هم پسې کړی پس ته جنازې نشي دعا ورته کړی او خډیر ورته کړی او چې کوم یو بامبړ دا مولانا دی د بامبړ ویل کوي چې کوم یو بامبړ دا خبر ارتکا چې دا نشته پلانکای نشته دا ورته وایا چې بغیر د دلیل نه کو بس دلیل ملیل ته ضرورت نشته دعا څه دعا عبادت ته الدعاء مخ العباده الدعاء هو العباده ليس شيء اكرم من الله من الدعاء الله فرمایي چې په ټولو شیانو کې د ټولو نه محبوب سیس په عبادتو کې ماته دعا دي کې اوس دا شته چې جنازې نه مخکې ورستو چې رسول الله مبارک یو خبر عام پریخه ده تی څنګه خاص کې رسول الله فرمای و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اے بندگانو چې مان هر کله دعا غواړي مان غواړي زستا سوتا د شا رغنم زیات قریب ما الله فرمای غواړو به ان شاء الله تعالی دا زمونږه طریقه ده او چې کله بیا په میدان باندې راشي بیا هغوی سره موږ د مولایانو په زبان کې ګړګو هغه مولایانو په زبان کې تاسو سره زه د یو غنټه نه یم ګړېدلی دا تاسو سره عوام الناسو په زبان کې زه وګړېدم لهذا الحمدلله کلک حنفیان اهل سنت و جماعت خلک یو په انبارو دلایل موجود دي خو یو شي نتنه خبر چې یو شي نتنه خبر دي دا مقصد نه دی چې دا شایشتنه نتنه خبر دا ارڅشتا الحمدلله په خپل عقیده باندې په زړه عقیده باندې او ان شاء الله تعالی چې دا کومي خبرې موږ دلته وکړي زر علماء په وړاندې الحمدلله دغه خبرو جرأت راکشته دی ها اے چایس فرما موږ نه ساتو الہ العالمین دا موږ له زړه عقیده اهل سنت و جماعت باندې سره کا استقامت دغه نو خلکو نشي 1971 نه پس راوتلی دی 1971 نه اخوا یې بالکل تاریخ نشتا مونږ 1445 سال تاریخ دی زبا د خپل ځان ارتر روان کړم لوړګي صاحبانو ته به ورسوم او دا غینه به چې روان کړم منګي شریف صاحبانو ته به ورسوم او دا غینه به روان کړم سواد سیب ته به ورسوم او سواد سیب نه به روان کړم شیخ جنید پېښوري ته به ورسوم او بیا به دا غینه غوث پاک رضی الله تعالی عنہ ته ابو سعید مخزومی ته معروف کرخی ته حبیب عجمی ته حسن بصری ته علی رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته به یا رسول تبا تداسی پر فرق خپل شجره وایا چې ستا شجره چرته رسی نه د حدیث شجره شته او نه د تصوف شجره شته مونږ الحمدلله 1446 وړاندې عقیده زمونږ ده 1971 میں 71 والا دا نوی خلک دی دوی په خپل باندې بدعت دي الہ العالمین موږ دغه بدعتان نه وساتي خدای دې موږ په حق اهل سنت و جماعت باندې استقامت راکا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ټول یو کرته رسول الله